अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर की मंगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट करूँ। पदी लेक्चर की बा हाग सीरीज कंटिन्यू सातू। पदी लेक्चर की बा कम मेंशन ब्रांचेस च बदे बूडी दा ब डिस्कस को। अवल स्टार्ट अखलू द मॉर्फोलॉजी ना। मॉर्फोलॉजी मंगा दिस डिफाइन कोले शू। It deals with the study of external appearance of organisms. मॉर्फोलॉजी द बायोलॉजी हागा ब्रांच थे چې په کوم کې منګه د یو ژوندیسز یا د یو جاندار چې کوم بیرونی ساخت یا بناوټ ته سټډي کوو. په اسان الفاظو کې منګه داسې ویلی شو چې د بایولوژي هغه برانچ چې په هغې کې منګه د یو جاندار هغه حصې سټډي کوو چې هغه د بهر نه ښکاري. دا ډیفینیشن به د مثالونو نه ډېر په اسانه باندې ایکسپلین شي. مثال په طور منګه د هیومن خبره کوو. نو په هیومن کې موږ ته مخامخ کمې حصې ښکاري. نوز راته ښکاري، پوزه، دغه رنګې ایرز غوږونه، لیګز پنډۍ. که موږ د بوټو خبره وکړو نو د بوټو هغه حصې چې هغه مخامخ ښکاري سټیم تنه شوه، دغه رنګې برانچې شو، خاښونه او لیوز شو کوم چې پاڼې دي. نو دا د بوټي آوټر پارټس دي، بهرنۍ حصې دي. نو په مارفالوژي کې مونږه د یو جاندار داسې بهرنۍ حصې سټډي کوو. دویم چې کوم برانچ دی هغه نوم د اناټمي. اناټمي مونږه داسې ډیفاین کولی شو. It deals with the study of internal structures of organisms. Anatomy دا کوم ډیفینیشن چې دی دا د مارفالوجي اپوزیټ دی. په مارفالوجي کې مونږه د جاندار بهرنۍ حصې سټډي کولې. په اناټمي کې مونږه د جاندار چې کوم اندرونی ساخت یا بناوټ ته هغه سټډي کوو. یا په اسان الفاظو کې مونږ داسې ویلی شو چې د جاندار چې کوم اندرونی حصې دي هغه سټډي کوو. په باډي کې چې دننه کوم حصې دي هغه په اناټمي کې سټډي کوو. دا به هم د مثالونو نه ډېر په اسانه باندې ایکسپلین شي. موږ د انسانانو خبره کوو. نو دننه حصې کمی کمی دي. هارټ ته زړه دی، دغه رنګې لنګس پړپوسان شو. که موږ د پلانټس خبره وکړو نو په پلانټس کې موږ وسکولر ټیشوز اخیستی شو لکه فلویم او زایلم. نو اناټمي د بایولوژي هغه برانچ دی چې په کوم کې موږ د یو جاندار داسې انټرنل سټرکچرز سټډي کوو چې کوم دننه حصې دي. په دې پسې چې کوم برانچ دی هغه دی فزیالوجي. فزیالوجي موږ داسې ډیفاین کولی شو. It deals with the study of functions of different parts of organisms.
فزیالوجي د بایولوجي هغه برانچ دی چې په کوم کې مونږه د یو ژوندي څیز چې کوم مختلف حصې دي د هغې کارونه سټډي کوو. دا به هم د مثالونو نه ډېر په اسانه ایکسپلین شي. مثال په طور مونږه د انسانانو خبره کوو، نو مونږه زړه اخلو، نو په فزیالوجي کې مونږه د زړه کار سټډي کوو. نو زړه کار دا دی چې دا وینه چې دا هغه پمپ کوي. دغه رنګې مونږه لنګز اخلو چې کوم پړپوسان دي، نو پړپوسانو کار دا دی چې باډي له اکسیجن ورکوي او د باډي نه کاربن ډای اکساید راخلي او بهر ته وباسي. که مونږه د پلانټس خبره وکړو، نو په پلانټس کې مثال په طور د سټیم اخلم، سټیم تنه. نو په فزیالوجي کې مونږه د سټیم کارونه سټډي کوو، لکه سټیم چې دی هغه بوټي له سپورټ ورکوي. دغه رنګې کم خاښونه، پاڼې او ګلونه چې دي هغه یې ځان سره هوړکلي نیولي وي. دې نه علاوه د بوټي لپاره خوراک هم سټور کوي. دغه رنګې که مونږ د لیوز د پاڼو خبره کوو، نو پاڼې چې کوم دي هغه په فوټوسنتسس کې مدد ورکوي، یعنی هغه پروسس چې په هغې کې بوټی خپل خوراک جوړوي، نو پاڼې چې کوم دي هغه په هغې کې مدد ورکوي. دغه رنګې په ټرانسپیریشن کې مدد ورکوي. په دې پسې چې کوم برانچ دی هغه د سیل بایولوجي. سیل بایولوجي مونږ داسې ډیفاین کولی شو: it deals with the study of structures and functions of cells. Cell biology د biology هغه برانچ دی چې په کوم کې مونږه د سیل structures او functions study کوو. د سیل structure نه او د function نه څه مطلب دی؟ د سیل structures نه مطلب دا دی چې هغه حصې چې هغه سیل جوړوي، او function مطلب دا دی چې هغه حصې خاص کارونه کوي. مثال په طور مونږه د انیمل سیل اخلو. دا زمونږ سره د انیمل سیل دی چې په هغې کې بهر د پلازما ممبرین دی، او دغه رنګې دا پکې نیوکلیس شو. دغه رنګې یو خاص ارګانیلز پکې اخلو لکه انډوپلازمي ریټیکولم شو. دغه رنګې دې طرف ته پکې مایټوکانډریا وي. دغه رنګې لایسوسوم به پکې، ګولجي اپریټس وغیره پکې. نو پلازما ممبرین شو، دغه رنګې نیوکلیس شو، دغه رنګې مایټوکانډریا شو، ګولجي اپریټس شو، دغه رنګې لایسوسوم شو. دا ټول د سیل سټرکچرز دي. دا ټول راغونډ شوي دي او سیل جوړ کړل دی. او فنکشنز کې بیا موږ داسې سټډي کوو چې د نیوکلیس څه کار دی، د مایټوکانډریا څه کار دی، د ګولجي اپریټس څه کار دی، لایسوسوم څه کار دی. مثال په طور موږ نیوکلیس خبره کوو، نو نیوکلیس چې کوم دی هغې ټول سیل کنټرول کړلی. دغه رنګې نیوکلیس چې دی هغه یو ډېر اهم ارګانیلز هم جوړوي چې هغه نوم دی رایبوسوم، او هغه بیا په پروټین سینتھسس کې مدد ورکوي. که موږ د مایټوکانډریا خبره کوو، نو مایټوکانډریا چې ده هغه ATP جوړوي، او د ATP د جوړولو له وجې نه پاور هاوس اف د سیل ورته هم ویلی کېږي. نو په سیل بایولوجي کې موږ د سیل دا سټرکچر سټډي کوو او بیا د سټرکچرز فنکشن سټډي کوو. په دې پسې چې کوم 5 نمبر برانچ دی هغه د هیسټالوجي. هیسټالوجي موږ داسې ډیفاین کولی شو: it deals
with the study of composition, structure, and function of tissues. का तसो दले हिस्टोलॉजी लफ्ज़ तो सोच के हिस्टो मतलब दे टिश्यू. In the study of tissue is called histology. या लग हाँ का definition चाहे लग explain दे नगदा दे चे the biology हाँ का branch चिपागी की मंगा the tissue composition, structures और functions study को. Tissue वाले की group of cells था, group of cells. ये डेढ़ सेलुलर चरावंशी और यो खास कार के आगे था tissue वाले की. The definition the explain कौल लपारा जा यो मिसाल अखलम the human ना कि पे human की यो tissue दे आये तो लकी की nervous tissue. वस्त मंगा दिसे कौ चे दा explain कौ नो कमंगा मिसाल बतौर तरी nervous tissue composition study कौ नो मंगा दा वेले शूच दा nervous tissue ची दे द न्यूरॉन ना कंपोज चुए दे कमंगा मिसाल बतौर तदे nervous tissue या nerve tissue structure गुरु दा बुनियादी तौर तरी न्यूरॉन ना जोड़ ले और न्यूरॉन से जोड़ ले. दा पकी सेल बॉडी दा या वो तो सोमा हुई दा पकी एक्सॉन दे दा पकी साइनेप्टिक टर्मिनल दी नो दगरंगी दस डेढ़ न्यूरॉन ना वंशी और हागे दगा नर्वस टिश्यू जोड़ कर ले नो पर स्ट्रक्चर की मंगे दा डिस्कस को हाँ और फंक्शंस के फंक्शन की मंगा दा गुरु के दा कार सके नुकार दा सके दा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स मतलब दादे चिपा बॉडी की बयो खास पैगामी जागबा ब्रेन तबूजी दो ब्रेन ना भाई बॉडी तरवली बदी बसी चिकम ब्रांच थे दागनुम दा एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी मंगा दिस डिफाइन कोले शू it deals with the study of developmental changes. That's the simple definition there. Embryology, the biology हाग ब्रांच थे चिपागे के मंगा developmental changes study को developmental changes चिदी आगा लग explain को मिसाल बतौर दा male gamete है sperm और दा female gamete है egg दा द्वाना यूजेशी दिते लकी के fertilization
کله دا دواړه یو ځای شي نو دا زایګوټ جوړ کړي. زایګوټ نه بعد بیا امبریو جوړ شي. امبریو چې دا هغه چې کله 8 هفتو ته ورسي هغه ته بیا فیټس ویل کېږي او د ماشوم د کېدو پورې دغه سټرکچر ته فیټس ویل کېږي. نو که تاسو وګورئ اول دا سټرکچر بیا دا شو بیا دا شو نو چینجینګ راتلو. دغه چینجینګ ته ویل کېږي ډیولپمنټل چینجز او دا چینجز مونږه په امبریالوجي کې سټډي کوو. وم نمبر برانچ د ټیکسانومي. ټیکسانومي منګه داسې ډیفاین کولی شو. It deals with the study of identification, naming, and classification of organisms. ټیکسانومي د بایولوژي هغه برانچ دی چې په هغې کې مونږه آیډنټیفیکیشن کوو، نوم ورکوو او کلاسیفیکیشن کوو د یو جاندار. مطلب دا دی چې مثال په طور یو ناشنا ارګینزم مخې ته راغی نو اول به سر آیډنټیفیکیشن کېږي. آیډنټیفیکیشن مطلب دا دی چې هغې پیژندګلو کېږي. د هغې نه بعد بیا نیمینګ کېږي، مطلب هغه ارګینزم چې کوم نوی راغلی هغه له نوم ورکړی کېږي. چې کله له نوم ورکړلی شي نو بیا کلاسیفیکیشن کېږي. مطلب دا دی چې ګروپ یا سب ګروپ ته ولي ګروپ یا سب ګروپ ته ولي. په ټیکسانومي کې دا کېږي. اتم نمبر برانچ د پیلنټالوجي. پیلنټالوجي موږ داسې ډیفاین کولی شو. It deals with the study of fossils of past organisms. پیلنټالوجي د بایولوژي هغه برانچ دی چې په هغې کې مونږه د پخواني جاندارو فاسل سټډي کوو. پخواني جاندار هغه جاندار دي چې کوم مخکې وو او اوس ختم شوي دي. او فاسلز مطلب دی ډیډ ریمین. ډیډ ریمین یا پریزرو پارټس of past organism. فاسل مطلب دا دی کوم جاندار چې مخکې تیر شوی دی او بیا وروسته ختم شوی نو د هغې جاندار سب باقیات پاتې شوي، هغې باقیات ته فاسل ویلی کېږي. ښه مطلب دا دی چې یا به شیل چېرته پاتې شوی، دغه رنګې سکل به پاتې شوی وغیره. نو دا شیل او سکل چې کوم دی دا هغې پخواني جاندار طرف ته اشاره کوي. دغه د هغې جاندار فاسلز دي. نو په پیلنټالوجي کې مونږه د یو جاندار او هغه جاندار چې هغه ختم شوی چې کوم پخوانی جاندار دی د هغه فاسل سټډي کوو. د هغه چې کوم ریمین دي، کوم باقیات دي، هغه حصې چې هغه پاتې شوي پریزرو پاتې شوي
هغه پکې سټډي کوو. د پیلنټالوجي بیا مزید دوه ټایپس دي. اولنی دی پیلیو باټني، دویم دی پیلیو زوالوجي. پیلیو باټني بیا د پیلنټالوجي هغه سب برانچ دی چې په کوم کې سپیشلی د بوټو باقیات سټډي کیږي. لکه مثال په توګه زموږ سره یو بوټی دی، هغې نوم دی رینیا، اوس ختم شوی دی. پیلیوزوالوجي د پیلنټالوجي هغه سب برانچ دی چې په کوم کې سپیشلی ځناور چې کوم ختم شوي دي د هغې باقیات چې دي هغه سټډي کیږي. لکه زموږ سره ډایناسور شو. نو ایز ا هول داسې شوه چې پیلنټالوجي د بایولوجي هغه برانچ دی چې په کوم کې د یو جاندار باقیات سټډي کیږي او هغه جاندار چې هغه ختم شوي. لاست چې کوم ټاپک دی هغه د انټومالوجي، نهم نمبر. انټومالوجي مونږ داسې ډیفاین کولی شو: it deals with the study of insects. انټومالوجي د بایولوجي هغه برانچ دی چې په هغې کې مونږ انسیکټس سټډي کوو، لکه کیړې مکوړې چې ته مونږ وایو. انسیکټس څه شی دی؟ انسیکټس چې کوم دی دا فایلم ارتروپوډا کې دي او په فایلم ارتروپوډا کې بیا دننه سب فایلم دی هیکزاپوډا او پای کې بیا یو کلاس دی انسیکټا. نو انسیکټس په هغې کې دي. که موږ د انټومالوجي ټکي ته سوچ وکړو، دا بنیادي ټکی دی انټومون. انټومون ویل کېږي segmented body of insecta. segmented body مطلب دا دی چې هغه باډي چې هغه ډیوایډ دي، په حصو کې تقسیم وي. او انسیکټ چې دی هغه داسې چې پای کې هیډ وي، نیک پکې او ابډومن پکې، او دغه رنګې 3 پیرډ لیګ پکې. ټوټل خپې شپږې، خو که په پیر په حساب وګورو، د جوړو په حساب نو بیا 3 جوړې ته جوړېږي. نو دا یو حصه شوه، دا بله شوه، دا بله شوه. نو د دې باډي چې کوم دا هغه ډیوایډډ باډي وي. نو دغه ډیوایډډ باډي ته ویل کېږي سیګمنټډ باډي. نو انټومون معنا دا ده. ها، نو موږ په انټومالوجي کې د انسیکټ په باره کې سټډي کوو. د انسیکټ په باره کې څه سټډي کوو؟ موږ دا ګورو چې په انسیکټ کې ریسپایریشن څنګه کېږي، دغه رنګې په انسیکټ کې ډایجیشن څنګه کېږي، دغه رنګې په انسیکټ کې ریپروډکشن څنګه کېږي، وغیره وغیره. ها، نو دا برانچز موږ نن ډسکس کړو. یو څو برانچز پاتې شوي دي، هغه به انشاءالله په را روان لیکچر کې ډسکس کوو. السلام علیکم.